السلام علیکم قدرمنو هارون رشید ما او دا محل موجود یم په مردان کې د منګای حواله سره پروګرام دی او راځه موږ سره اوسه دلته به تاسو نه کوو د مرګورونه نو راځه موږ سره اوسه د منګای حواله سره پروګرام دی تاسو موجوده حالاتو کې څه وایي دي نو بس موږ په موجوده حالاتو کې دا وایو وروړي چې لکه مخکې چې کوم حالاتو دا حالات ډېر زیات خراب شو لکه خلک به عمران خان بدنامو عمران خان صحیح سړی دی خو د خلکو څخه چې کم غلي هغه ټول بدنام کړي دا څه بیسه او نور منګای مخکې دونه نه وه اوس خو ډېره زیاته شوه ډېره زیاته ګرانه مخکې زموږ ډیزل چې کم دی نو په 62 روپۍ لیټر و اخره کې 148 راکو شو اوس 300 ته شو دا خو موږ ته ډېره ګرانه ده یار په ایمان ډېره ناجیزه ده ډېره ګرانه کړې ده یو جهان مننه سلام منګای حواله سره پروګرام دی او د موجوده حالات سره تاسو وایي لپاره بس سبا وایو جیو بس لار طرفه ده حالات څنګه دي حالات کوشش چې خبرې شي کنه بس وایو چې دې باره کې وتا نو وجه سره شي خبر نشي یو جهان مننه ټیم راکول وعلیکم السلام منګای حواله سره پروګرام دی څه ویل غواړئ یاره جی منګایي خو به ډېره زیاته ده او نن سبا هر یو شی چې کوم دی ډېر ګران دی او دلته کې خو مونږ هم دا کار روان کړی دی او هر یو شیز ګران دی او کسټمر چې کوم دی دا وایي چې یار دا ولې تاسو دا کار مونږ ورته وایو چې مونږ ته مخکې چکن ګران دی مونږ ته برېډ ګران دی د چې کوم دی سلاد وغیره دا هر یو شی چې کوم دی نو ډېر زیات ګران دی او د حکومت به هیڅ پته نه لګي چې حکومت کم یو چې کوم دی ټیک دی په دې کې چې وخت په کومه اړه خو چې په کوم طرف باندې وړي نو یو وایي چې پلان کې خدای او بل وی ډنګري خدای نو مونږ په دې کې کشمکش کیو کنه چې کم یو مونږ ته بار ټیک دی نو څنګه تاسو مریم نواز ښه کوي او کنه عمران خان ته ښه کوي یاره سو یې جی دی کو د موږ سم نشي ویلې هغه راځل کې جلسه وا ایو ته مې یاره تاسو به ورشه आवाज پکې چې مولانا مریم نواز صاحب زنده‌باد بس دام پکې ټیک ده یو جهان مننه ټیم راکولو جی مننه درمان قدرمنو دلته یو بل مرګره را سره دی چې د افغانستان سره تعلق ساتي چون کې موږ سره ملاو شو د دې رایبه مخلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ الله د مونږ منګای حواله سره پروګرام دی آیا د متعلق تاسو ویل غواړئ دلته کې منګای ډیره په عروج باندې روانه ده او تاسو چون کې د افغانستان سره تعلق ساتي الته کې دومره منګای نشته دی وجه سره بسم الله الرحمن الرحیم زه احمد د افغانستان او زه دی ویل غواړم بایجان چې پاکستان کې خنن سبا تقریبا زما میاش دلته وشو چې هر څه ډیر په بره روانه ده لکه چې زه افغانستان حالات ګورم او د پاکستان حالات هم ګورم نن سبا د چل د پاکستان کې لکه ډیر لکه کاروبار هم ته ورکه دي لکه مزدوري هم نشته د هغه خلک چې دلته کار مار کې او هر څه یو په دوه شو او لکه زما دونه ټیم هم دلته ونه شو نور خو دینه زه غواړم چې لکه یو لیټر پټرول دلته په 270 روپۍ باندې شو کنه لکه چې زه خپل ملک ته ګورم دې ته ګورم لکه پاکستان کې لکه دلته خلک په سر حالات سره کم باندې لکه دا پوره کی لکه خپل د کور هغه خرچه مرچه لکه حساب کتاب په حساب باندې پوره کی کنه لکه چې زه خپل ملک ته ګورم لکه دې ځنه حالت زه ډیر وایم چې هر څه لکه دې ځنه په افغانستان کې وړو مرزانه دي چې وړو ته ګورم لکه دلته پاکستان کې الحمدلله ډیر زمکې دي کنه لکه ډیر غنوم کیږي ډیر هر څه کیږي لکه په خو دلته د سنو لکه و چې دلته ګورم لکه توړه ولو 20 کیلو چوډو دا تقریبا په 2500 باندې ملاويږي لکه چې دا 50 کیلو ته وړه لکه 6000 راغی چې د افغانستان پیسو باندې راوړي حالت لکه دینه لکه په کم پیسو باندې ملاويږي خو دا ډیره لکه دی خلک د پارزوام چې ډیره مشکله سو او روزه را روانه ده د غریبانو ته ډیره سخته ده لکه چینی شو لکه نور وړو شو بس وړي بوتل شو سمره ګرانه شو کنه لکه دا هر څه لکه ډیره بره روانه ده بس الله دې زمونږ په دواړه ملکونو باندې رحم وکړي وروره بس حالات ډیر خراب ده نن سبا د زواغه ذکر وروره بس هغه خو بیا هم لیک ټیک ده الحمدلله نن سبا لکه 400 د دې ځنه لک په خره روانه ده خو دلته ډیره ګرانی ده وروره دلته څنګه محسوسیږي تاسو د افغانستان نه راغلي او جزه د افغانستان راغلم خو بس نور خو الحمدلله هر څه ټیک برابر دي خو ډیره ګرانی ده دونه ګرانی ده چې زه درته وایم چې زمونږ د افغانستان پیسې زر افغانۍ لکه تاسو پیسونه 3000 کلدار ته جوړیږي خو چې زه لکه په ډالر چې دلته مات کوم لکه د 100 ډالر نه 25000 روپۍ جوړیږي دا 25000 روپۍ زما د یو هفته خرچم نه کیږي لکه ما خپل فامیلی ځان سره راوړی دلته د احنای د وجه نه راغلی مال بس چې احنای ختم شي واپس زما خو دلته مې شو کتل لکه ډیره ګرانی ده د هر سنه لکه ګرانی ده لکه د رکشو کراګانه ته ګوره لکه د یو ځای بل ځای پر 40 روپۍ کرای شو کنه لکه په خوا د سينو
لکه پرون زه هغه ته لاړم 450 روپۍ لکه اسلام آباد پورې کرایه ده خو دې خو څه ګرامه خو نه دي لکه پټرول ګرانه شو ګیس ګرانه شو لکه ګیس شته نه لکه کورونه کې ګیس څومره ګرانه ده لکه یو ورځ ګیس یو ورځ نه بجلی څومره ګرانه بجلی شته نه لکه دا د عام خلک قصور نه ده لکه حکومت هر څه ورباندې ډېره داسې بره کړې ده د حکومت هغه دی حکومت نه دا غواړي چې لکه دا هر څه لکه ځای ته راولي که خلک ته ډېره ګرانه ده ډېره سختي ده دلته څنګه محسوس یې ځان کوربه حساب او که نه میلمه حساب الحمدلله لاره بر زه خو یو څه حسابم زه خو دا محسوس نه کوم چې دا افغانستان دی که د پاکستان لکه زه دلته چې دکان لازم ټوله زما لکه ډېر زما عزت کېږي ډېره زما قدر کېږي لکه دا تر اوسه چا راته نه دي ویلي چې هر چا ته ځم بس وروره دا میلمه ته لکه سودا هم چې اخلم د دې میلمه هغه وکړي چې دې میلمه ته اول ورکوي لکه زما لکه داسې الحمدلله داسې محسوس کوم چې زه خپل کور کې یم لکه الحمدلله ډېره خوشحاله یم زه پکې لاهور ته هم لاړم زه پکې پنډۍ ته هم لاړم اسلام آباد ته پرون تللی وم لکه هر ځای ته چې تلم ډېره زما عزت شوی دی لکه ډېره خپل د پښتنو ورونو نه ډېره خوشحاله یم زه وایم چې الله تعالی دې وکړي چې نور هم د دې خلکو تعلقات جوړ شي اوس باډر دا مسله هم پکې حل شي چې د الله ربر پښتانه سره یو ځای شي ډېره به خوند وکړي څنګه دوی سره دا پښتانه سره مینه محبت کوي یا مینه محبت سره ساتي مینه محبت پکې شته ده مینه محبت درکوي او که نه دې حوالې الحمدلله ډېره مینه محبت پکې ده زه هر ځای ته تللی یم لکه چې ګاډي کې هم کښېنم دې راته محبت راکړي لکه ډېره مینه راکړي راته لکه تر اوسه ما د چا خوله نه زما تقریبا 2 میاشتې نه سیوا وشو تر اوسه ما د چا خوله نه دي اورېدلې چې ته لکه مهاجر افغانۍ یا داسې وي هغسې زه اوس ما سره نن نشته ټي شرټ هر څه مې په کور کې بریښه او تر اوسه پولیس والا هم درولی نه یم چې ته یا کارډ راکړې یا داسې راکړه الحمدلله ډېره ښه سلوک کوي که درول یم چې ورته وایم چې وروره میلمه یم بس د میلمه ډېر احترام کوي لکه هغه کې ډېره ته خوشحاله یم خپل د افغانستان چې کوم ورونه دي هغوی ته څه میسج ورکول غواړئ دې متعلق افغانستان ورونو ته دا مسج غواړم چې نن سبا د دغه فیسبوک پروګرام دی وروره خنده چې خلک لکه دا بعضې خلک چې ناپوهي خلک دی وروره افغانستان پسې لکه داسې ګډه وډه وایي د افغانستان خلک ډېر داسې خلک پسې هغه وایي چې مړه پاکستان زموږ ملک سره داسې وکړو زموږ زه خو لکه پخوا هم دلته لوی شوی یم وړه پېښور کې پاتې کېدم خو لکه دونه الحمدلله دونه د خلک د عام خلک د باډر نه شروع کړه تر کراچۍ پورې لکه زه د دنیا هر ملک ته تللی یم لکه پاکستان خلک باندې ما لیدلی نه ده لکه ډېر الحمدلله ډېره مینه ناکه خلک دي بیا خصوصا دا زموږ پښتانه ورونه چې دي الحمدلله په ټوله جهان کې نشته لکه زه د افغانستان خپل ورونه ته هم وایم هغه هم چې چا دلته وخت تېر کړي هغه ټول پوهېږي چې چا تېر کړی نه هغه ته پته نشته لکه د فیسبوک ورته هر څه ویلي دي لکه دلته چا ورته ویلي چې مړه پاکستان داسې دی پاکستان هغه چې پاکستان زموږ ملک وران کړه پاکستان داسې وکړه پاکستان نه دا پاکستان نه دی کړی دا لکه موږ چې پرېږدي نه امریکې والا نه پرېږدي دا افغانان یا مسلمانان لکه زمونږ استاد پیغمبر علیه السلام دغه یو حدیث ده چې هغه ویلي چې هېڅ کله لکه کفر د اسلام لکه مرګرتیا ورسره نه ساتي لکه مرګر کېږي نه دا ورسره همیشه مخالف که دا پاکستاني که افغانستاني که د هر ملکي لکه دا ورسره دوست کېږي نه دا لکه د بار ملکونه لاسونه پکې خو د پاکستان نوم پکې هسې په دې چې ورته پاکستان داسې د پاکستان هغه سره زه لکه هغه ورونه ته مسج کوم وروره خنده لکه پاکستان که خو ما هم وخت تېر کړی چې چا وخت تېر کړی هغه ډېره ښه خاطرې لري زموږ بچي دلته سکول ویلي تعلیمونه کړي دي الحمدلله موږ خپل دلته کاروبار کړی ده زه ډېره خوشحاله یم دې نه الحمدلله د خپل ورونو نه یو جهان مننه ټایم راکولو مهرباني تاسو نه ډېره مننه شکریه بھائی صاحب قدرمندو یوټیوب او فیسبوک هر پلیټفارم چې کوم دی د مینې محبت دپاره دی نو کوشش وکړئ چې نفرت نه ځان وساتئ او مینه محبت پې پاره کړئ قدرمندو دې سره زموږ د پروګرام ټایم سرته رسي چې چېرته مو اوسئ ښاد و آباد اوسئ د لوی الله په امان